الک او جینې دا پنشمنټ کوي الله. او دا بعضې کسان دا کم چې نن سبا دا کم گیمونه وغیره په دې موبایلو باندې کوي الک او جینې دا پنشمنټ کوي الله. یو ګناه کول دي، یو د ګناه اظهار کول دي، ښکاره ګناه کول، په ګناه باندې ډاډه کېدل، بل کس ته د ګناه چل ښودل، دا خو د الله مقابلې ته ته ځان تیاری. د قیامت په ورځ دې راپاسي او درته وایي چې راشه د هغه انسان دی خلکو وګورئ. دغه وخت کې به تا د پیغمبران هم ګوري، صحابه به هم درته ګوري، شهیدان به هم درته ګوري، عالمان به هم درته ګوري، بدماشان به هم درته ګوري، بادشاهان به هم درته ګوري، عرب عجم تور او سپین به درته ټول ګوري. او وایي به چې د هغه انسان دی چې د پردی تور سره په موبایل داسې ګیمونه کول چې په پنشمنټو کې به یو بل ته جامې او لباس لرې کو کوي که نه کوي. په ایمان ووایه د زنا کیفیتونه به یو بل ته ښودل. نو که د انسان زړه کې دا یره او دا درد راغی، کله هم چې ګناه ته نږدې شوې دغه وخت کې زړه کې دا راواله چې الله ته خو مینې که نه، تا نه به زه کوم ځای کې پټېږم. قسم په خدای انسان به ګناه نه کوي. یا لکه یو کس چې ګناه کوي او پلار یې ولاړ دی به ګناه وکړي، رور یې ولاړ دی به ګناه وکړي، زوی یې ولاړ دی به ګناه وکړي. نو چې د پلار مخکې نشي کولی، د زوی مخکې نشي کولی، د رور مخکې نشي، دا الله درته د دې ټولو نه سپک ښکاري. رور نه یریږي الله نه یریږي، پلار نه یریږي الله نه یریږي، زوی نه یریږي الله نه یریږي. ګینې دا زوی خو کېدای شي تا نه کمزوری، دا پلار پتا کمزوری، دا رور کمزوری، نو الله خو تا باندې زورور دی که نه؟ الله د نه تپوس کولی شي، الله دې رانیولی شي. نو زما وروڼو دې څیزونو کې ډېر احتیاط وکئ. کم انسان چې د ګناه ځای ته لاړ او د زړه کې دا د پردی تور سره په دې لارې روانه ده، زه دې ته ګورم. الله دا سترګې ما له دې دپاره نه دي راکړي چې پردی زنانه ته دې وګورم. او دې وخت کې الله ما ته ګوري چې د ده نظر کم ځای کې دی. دا سترګې دې دپاره راکړي چې قرآن ته پې وګوره، جومات ته لاړ شه، مدرسې ته لاړ شه، د دین کار له لاړ شه. نو زه پې پردی زنانه ته ګورم، یا دې موبایل په دې سکرین باندې بربند تصویر ګورم، یا پې پنشمنټ کوم، یا پې پردی تور سره رابطه کوم. الله ته خو خبرې، ته خو خبیر او بصیر ذاتې. اوسه پورې چې چا نم شوي دي هغه توبه وباسو. انسان کمزوری دی، عاجزه دی، موږ ټول عاجزه کمزوري یو او کېږي ګناه انسان نه. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی التائب من الذنب کمن لا ذنب له. چا چې په ګناه باندې توبه وکړه او دی پې هغه شان بیا قایم پاتې شو، تائب کمن لا ذنب له. د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي داسې ده لکه چې ده دا ګناه د سره نه ده کړې. زړه کې فیصله وکړئ، نن واده وکړئ د مرګ پته نه لګي زما وروڼو.